صلواتو کې منځونو کې چې دا منځونه یو د ارکانو د اسلام نه دا منځ دا په دې ابن سعید تاسو ویلي د دې په نوم کې اختلاف دی نو سو وی د دې نوم علي دی او سو وی نوم یحیی دی دا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن شريف ابن عبد الله الثقفي او دې دانکو دا جمیل میدله دا حجاج ابن یوسف الثقفي دا هغه آزاد شوی غلام ناغر وکی دی مالک ابن انس نفی ما قرئ علیه اگر وکی دی چاند ابی سہیل نافع ابن مالک ابن ابي عامر اصبحي اغل دینو دا نافع ابن مالک دا د انس ابن مالک رحمه الله دا د ابي سرد او دا تابعی دی د انس رضی الله تعالی عنہ في ماذا ثابت ده اگر وی عن ابيه د خپل پلان نه مالک ته انه سمع دي اوردني لطلحة بن عبد الله يقول لطلحة ويل جاء رجل يوصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غمبر الصلاه والسلام دا سلام من اهل نجد دا اهل نجد صائر الراس یا صائر الراس دا سړی چې کوم راغی دا پراګند ویختان وو جدي ویختان دا خوارو رفاهیت اسودگی فراخ ځن تیرول خدن تیرول اسودگی دای پریښوا ویختان متفرقو خوارو وارو ویختان وو دا سائر الرأس به یا سائر الرأس سائر الرأس مرفوع شدا و صفت درجل دبارش او کسائر الرأس مدام منصوب شدا و حال شد رجلنا ناغبت الحال شدا و ورد حال شد او یا صفت دے دچا دپارا دے رجل دپارا اغبت صفت شد لیکن سوال دانے چدا سائر الرأس چدا مرفوع شدا و صفت شد دا سائر اضافت را تشعیر دا معرفه بالاضافت او رجل هغه موصوف شي دا ور صفت شي نو رجل خو نکره دي او ما بین موصوف او صفت کې مطابقت رانه سره دې چې مطابقت او ما بین موصوف او صفت کې لا شرط صفت به حاله کې هغه کې په لفظ کې مطابقت دا وکړ او صفت به حال متعلق کې کو کیږي نو څه جواب دا وکړه چې دا سائر رأسي دا نکره سره د وجود اضافت اگر که اضافت پکې موجود ده او بهم دا معرفه نه ده بلکې نکره ذکر اضافت دو قسمه سره دي اضافت لفظي او اضافت معنوي اضافت لفظي هغه مفید تخفیف د لفظ دا اضافت معنوي وي اضافت معنوي هغه تعریف یا تخفیف د پام دا اضافت لفظي دي تر تخفیف لفظ سے پیدا کی او تعریف نه پیدا کی دا اضافت لفظي دي چې اضافت شوی دي سره د وجود د اضافت نه به هم دا نه کړي متفرق وختان والا کړي نسمع دوی صوته من اوریدلا هغه بنگهار د اواز دوی د هغه اواز کوي چې په هوا کې منتشر شي دوی هغه اواز کوي چې په هوا کې اور شي او سړی په باندې نه پوي راوی دا حالت ذکر کوي چې دا د صحابه او د آداب خلاف سائر رأس مراغند وستان دا د صحابه او ادب نو دا د صحابه او طریقه نو او همدارنګه چې خبره د لری نه وتی دا خلاف التهذیب والادب خبره چې دې نه راځي لری نه आवाज څو
لرنه خبره کول چاته دا د ادب خلاف دا د تهذیب خلاف قومدارنګ چې خبره وکي او سړی په خبر نه پیږي دا مناسب نه دا حالت ذکر کوي چې دا سړی ذکر کار وکړي چې دا راغی او نبی صلی الله علیه وسلم خبرې شروع کړې د صحابه کرامو چې کوم ادب او تهذیب کوم طریقه و دا غي خلاف خبرې شي ځکه دا یو کار هم د صحابه او طریقه نه پراګنده وختان دا د صحابه او طریقه نه همدارنګه خبره کول د لری نه دا د صحابه او د تهذیب زادت خلاف او دا خبره کول چې بم کې او سره د پیږي نه دا مناسب دا نه دی مناسب نسمع من اوردلا دویو صوته هغه بنګار د आवाज دی هغه اوردلا ولا نفقه من نفيد ولا يفقه دا سړی نفيد لما يقول چې دا څو دغه چې هغه دوی چې په هوا کې आवाज ریشي هغه ته आवाज ویل کی چې په هوا کې منتشر شي پور شي او سړی په باندې پیږي نه چې دا حتی تدی فرضنا من رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نبی شو پیغمبر علیه السلام تا فاذا هو رجل يسأل تقوس كل نبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام متعلق نو دې اسلام متعلق سوال نبی صلی الله علیه وسلم د اسلام متعلق سوال وکړو نبی صلی الله علیه وسلم جواب اوس په جواب کې نبی صلی الله علیه وسلم د مانځ ذکر وکړو د روزي ذکر پیغمبر علیه السلام د زکات ذکر پیغمبر علیہ السلام چې کوم جواب ورکړی هغه کې د شهادتین ذکر نشته همدارنګه د حج ذکر دام پکې نشته شهادتین ذکر نشو ځکه ممکن دی چې پیغمبر علیہ السلام په قرائنو باندې معلومه یا په وحی باندې معلومه چې دا مسلمان او د حج ذکر ذکر نبی صلی الله علیه وسلم نه کو چې حج له په دې وخت فرض شوی هم فرضیت من راغله خلاصه دا چې نبی صلی الله علیه وسلم تعریف د اسلام او اعمال د جوارح باندې اسلام څه شی نبی صلی الله علیه وسلم اعمال د جوارح ذکر کوي موږ روزه زکات وغیرہ ده دې کرت شو په مرجئه او باندې ځکه مرجئه هغه منکر دي اهمیت د اعمال هغه اعمال هدر دي اعمال څه پیدا نه لکه څنګه چې یو سړی کافر دی هغه د طاعات پیدا نه ورته باندې چې یو سړی مؤمن شو کار دا ته سماعتونه کوي ګناهونه کوي مالې ته هیڅ आवाज دا ورته ضرر نه نو مرجئه او باندې رد چې د اهمیت د اعمال نه منکر دي وګوره نبی اسلام د تقوا د اسلام شوی نبی اسلام جواب شو ورته هغه د اعمال ورته اشاره کی اهمیت د اعمال وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمایل نبی علیہ السلام خمس صلوات فی ذکر اليوم والليله ويوشكو يورك فقال برجل هل علي اشتري ما بان غيرهن ما في والدي منذنا قال النبي السلام لا منذنا الا ان تطوعا نور منذره پتا باندې نشته الا ان تطوعا لا الا ان تطوعا نو الا ان تطوعا مگر دا چې شروع کې پتا باندې تطوع کې الا ان تشرع التطوع مگر دا چې شروع کې پتا تطوع کې په نفل کې دا نفل منذره پتا باندې واجب ګرځي نفل کې شروع کې نفل پتا باندې واجب ګرځي دا بنا په دی باندې دا مستثنا دا متصل مستثنا متصل الا ان تشرع مگر شروع کې په تطوع کې فيلزم اتمامه فتمام اتمام لازم دی یا تقدیر دا چې لا يجب عليك غيرها ندی واجب تابانه غیر الذين الا ان تشرع في التطوع مگر دا چې شروع کې په تطوع کې یا لا يلزم عليك غيرها الا ان تطوع تابانه غیر لازم نه مگر تطوع دا لازمي چې کله شروع کې
دې صورت کې ودا مستثنا متصل شي او بعد عمل کړي په مستثنا منقطع نو تقدیر دا کېږي لکن لك ان تطوع لیکن دا د پارشتره کته نوافل کې نوافل منځونه کې هغه ستاسو پارشتره د نوافل ما سوا نور فرض منځونه هغه نور نشته امدا او صيام د شهر رمضان نبی رسول الله دې ذکر وقال هل علي غيره قال لا الا ان تطوع وذكر له ذکر کړي سړي لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم الزکات والزراوی دا لفظ دلته یاد نو چې کوم نبی رسول الله د زکات باره کې فرمایي هغه نو ته یاد نو چې زکات باره کې پیغمبر علیه السلام څه فرمایي لہذا دوی چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د زکات ذکر وکړ نو راوی د هغه الفاظ ذکر نه ذکر هغه الفاظ راوی نه دي ذکر کړي او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د زکات ذکر هم وکړ ذکر له رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات پیغمبر اسلام په زکات فقال عن علي غيرها قال الا لا الا انت قال نذي وجنات الحبن عبد الله فاكبر الرجل فريشا ولو يقول دي والله ما قصبنا حديث على هذا ذبيات ولنكم بديوان ولا انفس منه كموال ومدينكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم فرمائے افلح ان صدقه کامیاب خدا کرے کدی رشتیا ویلی وس فلا نو دا راځي د لعن قصته په مجموعه راځي ظاهر دار چې مجموعه راځي یہ سړی ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم چې ما ته فرمایي په دې باندې بزیاتواله نه چې دین زیاتواله همونه کی کمواله همونه کی نو دا مختلف ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم کوم امر ورته کړو په باندې اتیان او سوچ چې نبی صلی الله علیه وسلم امر باندې اتیان کینو دا مختلف د دین دا نه معلومیږي کپدې کې زیاتواله او کې د دین زیات دینو کې دا مختلف دي ځکه چې په دې باندې څنګه کامیاب دي د دین زیات اعمال کې نو بیا په طریق اولاد سره کامیاب دي یا مثال په واجب باندې سره کامیاب دي نو په مندوبات باندې سره د اولاد سره کامیاب دي یا پر په درجات وسوان داري چې پیغمبر علیه السلام چې دا اعمال د جوارح په ذکر نو دې کې ټول واجبات نشته ټول منهیات شرعیه په کې ذکر او ټول واجبات هم ذکر نه نو نبی له صلوات و سلام سنن او مندوبات هم ذکر نه نبی له صلوات و سلام څنګه وي تا سره کامیاب دي صدقه کدي رښتیا ویلي نه کړي کامیاب حدیث کې ټول واجبات هم نشته امدارنګ منهیات شرعیه هم ټول په کې ذکر نه سنن او مندوبات هم ذکر نه نو ته یو جواب دا وکړه چې دا حدیث امام بخاری رحمه الله نقل کړی هغه روایت کړی فاخبره صلی الله علیه وسلم بشرائع الاسلام نبی رسول الله دا سره خبر کو په شرائع او اسلام باندې نو فادبر رجل نو سړي شاواله او ویل لا ازيد ولا انقص فيما فرض الله عليه چې الله ما باندې کوم سيزونه مقرر کړی دي پر کړی نو هغه کې ورته ځاتواله نکوم او کمواله به هم نو بنا په دې باندې شرائع د اسلام دا عام الله چې په ما باندې څه پر کړی دي دا عام دي فيما فرض الله عليه او پاتې شو نوافل نو سوګي دی ورته د نوافل مشروعیت دا نو راځي او یا معنا دا چې لا ازيدو زیادواله بنکم په فرض کې په تغییر د صفت د دیما چې نبی رسول الله په کوم صفت باندې ما ته د فرائض ذکر وکړ په دې کې و تغییر نه راو چې نبی رسول الله ویلي پنځه منځونه کوا هغه په دې باندې درېو یا پنځه منځونه کوا د هغه په دې باندې وو اته نه په دې کې و تغییر نه راو یا معنا دا لا ازيدو زیاتواله بلکم په تبلیغ دې کې قوم چې قوم ته زم قوم ته دا خبره بیانوم
نو په دې کې وضاحتواله نه کوم او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم حکم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم امر دی هو هغه به خلق ته بیانوم نو باقي کې وضاحتواله دان نه او ځکه دا وایي چې زه په دې کې زیاتواله دان او دا احتمال لري چې دا سره وایي چې نبی رسول الله ما ته کوم فرائض ویلي لا ازيد على هذا ولا دې کې وکمال نکوم زیاتواله وي زبر نفل من نکوم سره فرائض باندې پرېدم او نفل من باندې دا یو سره د الله حکمونه فرائض نو دا منی فرائض هغه ادا کوي او فرائض منی او هغه په صحیح طریقې باندې ادا کوي او نوافل نفي بیا د سره مفلح او کامیاب اگر که یو سره سنن نفي په دې باندې دا سره ملامت په دې باندې شهادت ورکول شي خدا سره ګناګار نه ده دې ګناګاری نه په دې ولا تبارک وتعالى عذاب نه دغه سره چې صرف فرایض کې بیا دا مفلح نه دا سره ناجی دي نجات ورته ملوي کامیابی دې انسان ته دا ملوي کامیاب دې نه په نوافل هغه د سره دا نه دویم سوال دا دی چې دلته په دې حدیث کې کوم د جبرئیل علیه السلام حدیث چې کوم د ابو هريره نه روایت راغلی نو احادیث دې بعض کې د روزي ذکر دانشته بعض کې د زکات ذکر دانشته بعض کې صله رحمی دا ذکر شوی بعض کې پنځه وخت منځونو ذکر راغلی لکه په دې روایت بعض کې ذکر د ایمان د هغه ذکر به سره راغلی نه لکه دې حدیث کې د اسلام ذکر راغلی بعض ذکر د ایمان او د اسلام ذکر ټول راغلی دا عدد د خصال د ایمان چې دا شمارل شي په دې کې زیادت او نقصان څه پکې زیات دي څه کم څه پکې ثابت دي څه حذف شوی چا یو شی نه ذکر کړو چا بل شی ذکر کړو بعض کې روزه ذکر نه ده بعض کې زکات ذکر نه بعض کې صله رحمی زیات ذکر شوی دې روایت کې پنځه وخت منځونو ذکر دارا بعض کې ذکر د ایمان سره نشته جدي دا روایت کوله مختلف راغلي جدي روایت د حذف او اثبات داول راغلي ام دې کې زیادت او نقصان داول راغلي قاضیات رحم الله جواب دی هغه داوي چې دا اختلاف چې کوم راغلي دا اختلاف صادر د پیغمبر علیه السلام نه بلکې دا اختلاف چې راغلي دا تفاوت رواتو د فقط راویان چا یو ټول سيزونه یاد کړی چا یو شی یاد کړی راویان بلې ذکر کړي نه چا بل ذکر کړي څل ذکر دا د ضبط یا د ول پر تعلق لري او دا په حفظ پورې تعلق لري ضبط یا د ول پر تکرار پورې تعلق هغه لري بعض صحابه کرام روایت ذکر کړی دي چې کوم یادو نو موږ بیان کړی نو هغه کې خصوص شوی دي چې کوم زیاتو هغه ته تعارض نه کړی نه زیادت باندې نه په اثبات نو خدا ټول چې ذکر شوی دي دا معنا دا چې دا ټول پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي او راویان په ضبط او حفظ کې دي کې تفاوت نو دا نه دي راویان ټول حافظي او شانت نوي دا غي بعض حافظو کې قصور ټول یاد نه کې بعض یاد کې اما قباد حصہ دا نو نبی رسول الله سلام نه اختلاف نه راغلی بلکې د اختلاف چې راغلی دی دا وجه د قصور د حفظ رواتو وجه د قصور د ضبط د رواتو دا غي په ضبط او حفظ کې قصور راغلی نو پیغمبر علیه السلام چې ته بیان وکړې د باندې باندې ذاتواله نقصان نکوم نبی دې افلح ان صدقا دا سره کامیاب دي کدي نو ومن بعد الدنيا ابن ابي بكر ومن سعيد عن اسماعيل جعفر عن ابي زهير عن ابي عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عن ابي اسماعيل عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وفيه صدقه افلح وابيه صدقا او دخل الجنه وابيه ان صدق
افلح وابيه صدقه او دخل الجنه وابيه پیغمبر علیہ السلام داخل دا وافلح وابيه ان صدقه نو دلتا دا دې قسم ورل شي پپلار او حال دار غیر الله قسم نه پیغمبر علیہ السلام من کان حالفا فليحلف بالله نبی علیہ السلام فرمایي ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم الله تاسو باندې کړي چې پلارانو باندې قسم افلح وابيه ان صدق دلته خو بیا قسم کولای شي نه جواب دار چې نبی علیہ السلام افلح وابيه وای دا قسم نه بلکې دا بنا په عدد د عربو عدد د عربو دار چې دا په کلام کې داخلي حقیقتا قسم ته مراد نه دا په عرف عدد باندې لا جاري او دا نه چې نبی رسول الله کړي دا هغه صورت کې چې سړی حقیقتا قسم که حقیقتا قسم پرې خپلار باندې ځکه چې قسم چا باندې پرې نو دا دلالت کوي د محلوب به چې چا باندې قسم پرې دا غي عظمت باندې او عظمت حقیقتا صرف الله لپاره ثابت دي او بل څه لپاره ثابت هغه نه یا دویم جواب داري چې دی وخت استعمال لري چې دی وخت کې له قسم خوراک په غیر الله باندې د دې نه ورته ذکر افلح وابيه ان صدقه پیغمبر اسلام فرمایي او دخل الجنه وابيه دا مخکې نه ده حلف بغیر الله دی وخت نه ورته یا وایي چې وابيه دا ذکر کړي تاکید د کلام ده تاکید د کلام د فار ادا ذکر شوی نو دې حدیث نه دا معلومه شو چې مون دام یو رکن د ارکان اسلام او دې کې صلوات خمسه یو شپه ورځ کې پنځه منځونه دي چې هر هغه څوک چې هغه په دې باندې مکلف وي هغه د پنځه منځونه کوي مکلف دی که یو سړی عاقل بالغ دی خو په دې وخت مکلف دی په هغه باندې نشته لکه حیضه خزه ده نفاسه خزه ده دا په احکام د شرع باندې مکلف ده په دې وخت په ماده باندې مکلف ده بل نبی رسول الله والسلام د منځونو ذکر کوي او پنځه وخت منځونو ذکر وکړي دې کې اشاره دي ته چې صلات تهجد دا په حق د امت کې دا منسوخ شي په ابتدا اول کې وو هغه نه بعد دا منسوخ دا مجموع علیه مثلا او په حق د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې کې خلاف چې نبی رسول الله په حق کې دا منسوخ دي او کنه او بل د روزي ذکر چې کې روزي او بل دا لازمي د شوافی په مذهب باندې دا دلیل دی چې نبی رسول الله والسلام دې منځونو ذکر وکړو او د ویتر ذکر ونه د اختر د مانځ ذکر دا ونه د جمهور علما شوافی وایي چې ویتر دام واجب نه د اختر مون دام واجب نه احناف یو جماعت د علماو هغه قول کوي په وجوب د ویتر باندې چې ویتر دا واجب او ظاهر دلته نفي د ویتر راغلی ده او ملال قاری رحمه الله هغه وایي چې دلته دوه جواب کوي یو دار چې دی وخت دا ویتر واجب نه ذکر نبی رسول الله سلام د ویتر ذکر نه دی ذکر دی وخت وجود د ویتر دا راغلی او یاد انه چې دا ویتر په حقیقت کې دا تعبیر عشاء دا د ماخستان د مانزه تعبیر چې ماخستان ذکر وشو نو ویتر دا ورته خپل نه ویتر دا ورته خپل نه ذکر دا د ماخستان د مانزه تعبیر پنځه وخت منځونو ذکر راغی نو ویتر دا مستقل نه دی ذکر دې وخت د ماخستان مانزه وخت دا د ماخستان د مانزه تعبیر یا دی وخت وجوب نو یا د ماخستان د مانزه تعبیر باقي په دې من پتا باندې د ویتر ذکر دا ورته راغی روزي ذکر چې وش نبی رسول الله والسلام د رمضان ذکر کړی دینه معلومیږي چې صوم عاشورا یا نور روزي دا واجب نه بلکې صرف یو فرض ده هغه د رمضان المبارک روزه دا فرض او دا به ترې چې اختلافي مسله ده چې رمضان وجوب نه مخکې آیا عاشوري روزه دا فرض وو کنه
نو باندې اختلاف بیا د زکات ذکر کیږي نبی رسول الله والسلام د زکات ذکر کوي فهل علی غیرها قال لا الا ان تطوع دې کی اشاره دې ته کوي چې ما سوا د زکات نه سره مالک ته نصاب شي ما سوا د زکات نه په حقوق مالیو کې بتا باندې بل څه دانش قانون کې نفلی صدقات دوی هغه بوي او صرف زکات چې مالک ته نصاب شي او کال به باندې تیر شي نو پتا باندې زکات دا واجبي زکات فرض دی د دینه ما سوا مالک ته نصاب زکات نه ما سوا بل پتا باندې فرض دا نه دي کته کې باقی نوافل کې هغه صدقې کې دی او جنابه په صدقات کې نوافل کې راځي او فرض کې نه راځي باب دې په بیان د سوال کې د ارکان الاسلام وایا ومن قال حدثنا عمرو بن محمد الوكيل عن عائشة قال حدثنا هاشم بن قاسم بن نبي قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن خالد بن انس بن مالك قال النبي قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء من کړي شو چې نبی صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو دیو شي متعلق من کړي شو یعنی سوال د هغه شي نه چاغي کې ضرورت ضرورت نوی داغه نه من کړي شو یا الذین آمنو لا تسالوا عن اشیاء تبد لكم تسؤكم من کړي شو چې بلا ضرورت نبی صلی الله علیه وسلم نه تاسو نه کو نو دا ځکه وایو چې ضرورت ورته نوی د قبل حدیث کې مخکراله سلونی تاسو زمانه تاسو کوی چې کوم شی تاسو محتاج تاسو ضرورت تاسو کوي او بلا ضرورت غیر د حاجت نه تاسو نه بدانه کوي نو فکان يعجبنا محبوب منتفق من دعو ان يجي الرجل شريشيو سړی من اهل الباديه ته اهل بادي تمرید باندې والا سړی ریشي هغه ته دانه هرڅ دی چې د سوال ندي من کړی شي ویني بادي پدوي سړی باندې والا سړی هغه ریشي باندې والا سړی هغه دا سوي چې هغه نبی اسلام په آداب باندې پونوي او دا نه هو تر دې نه ویني نبی اسلام نو تاسو کې خدا سړی دا سوي چې العاقلو چې دا وخيار سړی وي بدوی د باندې والا سړی وي او الله سړی عاقل وي او وخيار سړی وي چې سوال په طریقې باندې پوښي د سوال په اهمیت باندې پوښي چې مهم سوالو کې ويسأله تقوس کی نبی اسلام نو نحن نسمع من بورو فجاء رجل راغ سړی د اهل بادینا فقال يا محمد نبی صلی الله علیه وسلم نو واغستو دا مخکې د نه چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې د مخاطبینا نبی صلی الله علیه وسلم له منشوینو دا چې نبی صلی الله علیه وسلم د نوم دانا نوم به نبی صلی الله علیه وسلم ته استعمالوي دا غینه مخکې دا نوم ورته وستو د دې آیات له نور رسول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم فدعاء بعضكم بعضا معنا دار یا محمد داسموي بلکې یا رسول الله یا نبی الله وای یا دار د آیات نو رسته مسله وا ذکر آیات دې سره دې نو دې قائل تا آیات نازل شوی وو خدا په باندې خبر نو د آیات دې سره دې نو دی ویل آتانا رسولک راغله منتراجی منتستا استاد فزعم نذاویلنا من دفار انک تزعم چتداوی ان الله ارسلک چلا تبارک وتعالى لګله تعالی را تا استاد منتراجی هغه داوی دلته انک تزعم چتداوی زعم استعمالی او پیغمبر علیہ السلام تصدیق کړي دغه دا زعم نو دا په دې کې دروغ کې استعمالي نه بلکې دا زعم دروغ پر خاص نه زعم دا په شک قول کې استعمالي نه بلکې د شک قول نه ماتواږي کې استعمالي هغه قول چې محقق وي او ثابت وي هغه کې استعمالي نبی رسول الله سلام احادیث کې زعم جبريل اندارنګا التزعم په معنا د قال زعم قول مشکوک اور خاص نه دی زعم دا دروغ اور خاص نه دی ذکر نبی صلی الله علیه وسلم تصدیق قال پیغمبر اسلام علیه صدقه زما د استاد رښتیاوي قال فمن خلق السماء نبی تاسو کو چې اسمان چا پیدا کړل نبی صلی الله علیه وسلم الله قال فمن خلق الارض قال الله
قال فمن نسب هذه الجبال جادا ونود رولي وجعل فيها ما جعل ذولی پدې ورته کې جاوا الله ګرځولې پدې ونی پدې کې مان پدې کې جواهرات پدې کې انسانانو مخلوقات ته پرېږي او دې څه پکې نو قال الله پیغمبر سلام الله تبارک وتعالى ګرځولې قال لرجل فبالذي نو بلکې دا فبالذي خلق السماء زمانه قسمي هغه ذات باندې چې اسمان پیدا کړی دی یعنی اقسم کبه نزه قسم کوم په دې باندې دا لپاره د زیادت توثیق د بارا وبالذي وی قسم کوي یا دا تحلیف دا لپاره د تاکید د بارا چې زمانه قسمي په هغه ذات باندې او یا وی اقسم کبه د قسم کوم په دې ذات باندې دا لپاره د زیادت توصیف او تاکید د کلام لپاره فبالذي خلق السماء وخلق الارض ونسب هذه الجبال نو دی وته دا د قسم په هغه ذات باندې اسمان پیدا کړي نو پیدا کړي دا ورنه ودوي الله ارسلک على تبارک وتعالى لګره تعالی الله لګره تعالی نو دا سره چې د اهل باندې نه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زمان ابن ثعلبه زمان امام ابن ثعلبه نو دا او تاسو چې وکړه ځاني د عاقلانو د خيارانو خلکو شان تاسو هغه دا و ځکه اول تاسو وکړه ثاني د مخلوقات چې مخلوقات ثاني سو هغه نه بعد او بیا قسم وکړ او قسم نبی صلی الله علیه وسلم کوي چې ته د دې ثاني د پاره دا غزاد د پاره چې د کائنات پیدا کړی هغه د پاره رسول نبی صلی الله علیه وسلم کله چې دا مطمئن شو چې د نبی صلی الله علیه وسلم د رسالت نه نو بیا هغه نه بعد چې چار علی غلې دی چې هغه الله تبارک وتعالى نو بیا په مرسل باندې باندې دغه په حق باندې قسم ځکه دا د عقل خبره ده دا د وصیاتو خبره نو ځکه ظاهر دا نه چې دا کړه چې راغلی وو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا د اسلام نو وروسته اسلام راوړ هغه نه بعد پیغمبر علیه السلام راغی ځکه اخر حدیث کې راځي چې امنت بما جئت به ما ایمان راوړې په هغه باندې چې کوم شی باندې تا راته کړې ما هغه ایمان راوړې وانا رسول من ورائي د استاذین د هغه چا چې زمانه وروسته زما دا پیغام وروسته خلکو ته هغه رسول چې زما قوم نو د دې قول نه معلومیږي چې دا سره اخبار بما تقدم من الايمان چې زه مسلمان یم ما ایمان راوړې دي او زما ورسته قوم ته زوات تبلیغ هغه ته امام بخاری رحمه الله دا راځي چې دا سره مسلمان مخکې اسلام راول دا اخبار کې ځانه دا هغه بما تقدم من الايمان دا هغه اخبار یو جماعت د علماء وي قاضي عیاض رحمه الله ترجیح توکل جدا په وخت قدوم کې مسلمان نه امام ابن ثعلبه رضی الله عنه چې نبی رسول الله دراغه دی وخت مسلمان نه اسلام ورسته دراستک نبی الله مسلمان نبی رسول الله دراغه اسلام راوړ هغه نو ورسته د قوم ته مزوال او نه د دې جماعت د علماو د لپاره دلیل هغه حدیث د ابن عباس رضی الله عنهما چې ابن اسحاق روایت کړی چې بني سعد ابن بکر نو دی امام ابن ثعلبه داولی پیغمبر علیه السلام لا شد نبی علیه السلام معلومات او بیا د دې حدیث په اخر کې راځي حتی اذا فرغ چې امام فارغ شو قال اشهد ان لا اله الا الله نبی اشهد لا اله الا الله معنا دا دې کې دا مسلمان دې کې دې ایمان او اسلام راوړي دې نه مخکې دا مسلمان شوی نو دې نه مخکې دا مسلمان ده او دې لګي جواب ذکر کړي د امنتو نه چې بیا التسمی امنتو بما جئت به او دا امنتو بما جئت به دا انشاء ده
دا ابتداء د ایمان د اخبار د ایمان بما تقدم منه نه چې مخ ایمان موجود دا اخبار دا وینا امنت بما جئت ما ایمان راول او هغه شی باندې ایمان راولې تا کوم شی راکټ کړي دا انشاء دا ابتداء د ایمان د پاره دا اخبار د ایمان بما تقدم نه او دې لپاره مؤید موجود دی چې دا امنتو دا اخبار ولې د دې ایمان راوړې نبی صلی الله علیه وسلم نے تاسو دلیل د توحید چې ته دلیل د توحید تاسو بیا کړو د پیغمبر علیه السلام بلکې دا سره ولګیدل د نبی صلی الله علیه وسلم د رسالت د شرائع د اسلام تاسو شرائع د اسلام هغه تاسو او کچېت دا انشاء د ایمان وي نو دی وجنا مکه دی ایمان وي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه طلب کړي هغه باندې دې تصدیق شوی نو تصدیق نو هغه نه کوي دی وجنا غي دا وای دا امنت به دا انشاء دا ابتداء د اخبار د ایمان بما تقدمه نه دی ذکر د امنتو دا اخبار دی دا څنګه چې دا اخبار دی ذکر د دلیل توحید تاسو نه کوي بلکې د عموم د رسالت د شرایع او د اسلام هغه تاسو وکړو نبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته جواب هغه دا نو ذکر وای چې تاج قسمی فبالذی خلق السماء والارض ونسبها للجبال الله اكبر چلا تبارک وتعالى تلګي نو چې بیا ورته ویلي قال نبی صلی الله علیه وسلم نو قال ذي رجل وزعم رسولك او غمات ويفتا استاذ ان علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق قال فبالذي ارسلك اي صادق قسمي فرمضان باندې تیرا لګلې الله امرك بهذا قال نعم نبی صلی الله علیه وسلم نبی السلام اول او دې حدیثنا دا معلومه په منظوره پښپورت کې ګور دا مقرر او دې ورته ویلې هو بالکل ما دې قسم وی چلا تبارک وتعالى درا لګل چې دا بالکل دا حق دی دا په دې منظوره پښپورت کې دا بيو في وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا قال صدقا نبي الإسلام بالكل اشتياء قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا الزكاة بان قال نعم نبي الإسلام أولا قال رسول الله عليه وسلم قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال رسول الله أن علينا حدث عن شرائع الصحيح قال كذا قال ثم لما هذا الذي بعث من أجل أهله وأن إنه لا أكثر منهن قال النبي صلى الله عليه وسلم أن صدقا كثير الاشياء لا يدخلن الجنة مقام هذا خليل جنة أبدا جنة بداخل شيء ذكر لك دول شرائع الإسلام هغه په ذکر شو احکام په ذکر شو چې یو سړی دا منی مقام هدا سره دخول دي اوه ومن قال حدثنا الله بن حسين العربي قال حدثنا رسول الله حدثنا سماع المغيرة عن طريق قال قال عن سمونا من البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحديث في مثله وصاف تلول الحديث ومثل الحديث السابق اللهم